بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو سوشل ورک دا زموږ یو بیل کار دی. صحافت زموږ یو بیله مسله ده. په هغې کې هم کړیږو، په سوشل ورک کې هم کړیږو. په سوشل ورک کې په دې کړیږو چې دا تورسرې دلته کې راغلي دي، کونډې دي یا خاوندان بیماران دي. ما ورته نه دی ویلې د خپل یاندې راغلي دي. یوې زنانه ته ما دې کې کال نه دی کړی چې راته دلته کې راشي. بیا هغه خلکه بیا د سره زنانو روزګار دی، نو چې غریبې وي دغه مجبوره وي دا انتقایي قدم اوچتولو ته دا تیارې دا زنانه ښه دې پسې خندا مه کوې. دا چې دې ځای ته راغلي که نه دغه انتقایي قدم اوچتولو ته چې کوم دی نو سازي دي. ولې چې بچي ورته پناخره دي، د چا 8 بچي دي، د چا 6 بچي دي. سړی ورته یا په کټ پروت دی یا مړ شوی دی، دوی سوالي نه کوي. صحافت چې کوم دی نو تاسو وینئ چې د غریب اواز اوچت کو، نو نن په هغې کې غریب استعمال کړی چې بیا ورته چې راشه اوس موږ سره په سړک ودرېږه، اوس موږ سره احتجاج وکړه، موږ له وکیل ونیسه، موږ سره عدالت کې لاړ شه. نه، او نن په سوشل ورک کې خو چا راته خبرې کړي دي، نو ښځې ته هم ویلي زنانه ته چې هر تاله خو مار څه درکړي دي ته هم څه ووایه که نه. نه، دا کار د الله د رضا دپاره دې وخت کې چې موږ کوو. دې خواره شه خو مورې، دې خواره شه. کوم ځای تاسو؟ شاخ نمبر چی. شاخ نمبر چی. کونډه یې څومره وخت نه؟ کالو شو. کالو شو. په لومړي ځل رالي؟ لومړي ځل رالو. ګټه وټه یې څه ده؟ بس ګټه مې نشته، ځان له کار خدمت کوو خانانو کره. صحیح ده. دا واله غوړي او دا واله وړه ښه زه شابه راشي. دا خدای ده ښه پورې دا کوم ځای؟ اجیابات. اجیابات. خاوند دې شته؟ نه نشته، په پاتې شوی دی. ګټه وټه یې څه ده؟ بس دغه بچو ته مې په کاته ماشومان دي، لا دونسې نشته دی. یو مې بس مشر زوی هغه بس دکان کې ولاړ سا خوا دې خوا کوي. نو څه کوي هغوی؟ هغه بس دکان کې هغه کارګر دی هغه سره سبزی والا سره هغه ګټه وټه ده. ها دلته څنګه ډېره په لومړي ځل رالي؟ څنګه رالي؟ بس دې ماشوم راته ووایي دغه شان چل دی، نو بس هغه ورته مې ښځه راته چې راشه بچي دې خوا ته. ښه کتونکو دا ماشوم چېرته راغلی دی او دې ماشوم مور ته ویلي چې بیبي وي په زور مې را روانه کړه. داسې دې وي چې راځه هلته وړه دي چې راوالي وه وړه نه وه نه که نه نو که نه را کړم. دا واله غوړي مه صحیح ده، دا واله وړه مه او ځان سره به وروجې مړې دغه ځای کې دغه شخه په دغه ځای راشي دې خوا ته. کوم ځای نه راغلي؟ 400. دویم ځل دی؟ دویم ځل. مور مې مړه شوې ده، 3 مېرونه دي، 2 خویندې. او څو کالونه راځي؟ دا په لومړي ځل راغلو دي. په لومړي ځل راځي، اوس دې دویم ځل دی. صحیح ده. واله راشه دې خوا ته. ښه کوم ځای نه راغلي؟ عبدالآباد. څویم ځل دی؟ دا مې درېیم ځل دی. او د څو کالونه راځي؟ 3 کاله وشول. هر څه وړې؟ هر څه وړم. مطمئن یې؟ رزونه مې مړي ده، دې ځای نه مې مړي راکړي دي راله. او خوا مې باویسر بیمار غریب ناجوړه دي. صحیح ده. دا واله راشه دې خوا ته. ښه جي. کوم ځای؟ د محمود آباد. څویم ځل دی؟ لومبني ځل. لومبني ځل. ضرورتمند دی؟ جی. ها؟ جی ها. دا واله راشه دې خوا ته. کوم ځای نه مورې؟ سرور آباد نه دویم ځل مې. دویم ځل دی؟ وړه دی بل لازم راکړو. اوس وړه شته؟ کوی راوړه په نیزم به. نو کور کې شته دي؟ نه کنه کور کې نو بیا نه درکوم. نشته راکړه، بندیان ګڼ دي که نه. څو کسان دي؟ دلته مې 3 جنکۍ 2 هلکان دي. نو هغوی مزدوري نه کوي هلکان؟ بس به ووایي ولې نه کوي، خو په ټاټکي کار کوي نو په دې روژه کې نه. ښه دا واله ښه راشه دې خوا ته. ښه کوم ځای؟ تغبیر روډ. تغبیر روډ 400 دی؟ ښه کونډه یې؟ څویم ځل دی؟ دویم ځل مې. څو کالونه راځي؟ 2 کاله. 2 کال. هر څه وړې دي ځای نه؟ څو بچي دي؟ 4 ستاسو ګټه وټه سره روژه کې چې موږ له نه راځي نه دې نه علاوه به دغه خدمت کوو پردي، بس په دې باندې خوا دې خوا کوو. بچي دې څه ګټي نه؟ نه بچي مې وړوکی دی. دا واله راځه دې خوا ته. ښه کوم ځای؟ ولاړې نه ولاړې نه څونه وخت نه راځي دلته؟
دوه درې کاله کېږي ها 2-3 کالونه 2 او 3 صحیح وایي سړی ته خو پته لګي که نه 2 او 3 شک څلورم کال دی راځو که نه ها 3 کاله مخکې راغلی دا څلورم کال شو هر سوړی کونډی څو بچي دي 5 دې روژه کې څویم ځل دي دا دویم او درېیم دویم دی صحیح وایي خو ډېر شوي وایي دویم دی یا دریم والله درېیم ځل دی ښه مونږ ته یادېږي ښه صحیح دی او دروغ مو وایه لکه دا څیز هم یوسي او په دروغ یې هم یوسي نو دا ځان نور هم ګناهګار کړي ښه هېڅ هم ترې نه جوړېږي دونه څیز به نه وي خو روژه هسې خرابه شي ښه صحیح شوی او نور د څلورو کالو دا د څلورم کال شو چې دلته کې راځي دې ځای نه وړې مطمئن یې دا واله ښه راځه ښه مورې کوم ځای یې شالم یې څومره وخت نه راځي درېیم کال دی دي هر سوړی یې دې روژه کې دا څویم ځل دی درېیم دې روژه کې هم دې بیا درېیم ګزار وکړو ګټه وټه نشته ها دا واله ها دا ماشوم یې دلته دننه کړې محمود آباد کونډی نه کونډه نه خو خاوند مې کار مار نشته دی ضرورتمند دی زکات دی رانه کېږي کېږي رامانه کار زهر دی غوړې ښه که نه زهر مې د شکار کار هم نشته دی دا داسې څیز دی غوړې دا استعمالول خوړل دا ډېر ګران دی صحیح ده څومره وخت نه راځي نه صرف په لومړي ځل رالم په لومړي ځل راځي دا واله راشه دې خوا ته ښه څویم ځل دی دا خیر جی دویم ځل دی څو بچي دي 3 جنکې 2 هلکان دي خاوند دی خاوند مې د دماغ بیمار دی سر نه خراب دی بس ډېر سخت ضرورت مې دی مجبوري مې د واړه بچي مې دي مجبوري دی دا ضرورت دې شته ډېر ضرورت مې دی خدای دې خوشحاله کړه الله دې کامیاب کړه راشه دې خوا ته کوم ځای سردریاب څویم ځل دی درېیم څو بچي دي 5 ضرورتمند دی دې روژه کې څویم ځل دی دویم ځل او دې نه مخکې مې نه ده وړی نه دی راوړی دا واله راشه دې خوا ته څویم دویم درېیم ځل دی کې چې راځم 3 کاله 3 کاله شو چې راځم ستانه سودا وړم او دې روژه کې روژه کې دا درېیم ځل او د کوم ځای سدریاب څو بچي دي څلور جنکې څلور هلکان څلور جنکې او څلور هلکانه او خاوند دی شته ضرورتمند دی کنه بس مجبوره یو کې مجبوره یو ځکه راځو دا واله راشه دې خوا ته ښه مورې چې پرون کور ته سودا درله دا قیصه خو راته لږ وکړه ژوند څنګه تېرېږي بس ښه تېرېږي دوا مې راته وکړه ډېره دوا مې راته وکړه دغه سودا دې په ما لالې ښه ده روجې غونډه په یې ټوله روجه کې خو چا سره ولېږل نو زما د خاوند په خپله بېروزګاري روټل بندې نو 4-5 روجې په ناره نیولې دي ښه په ناره خاوند مې 4-5 روجې په ناره نیولې دي بس الله نه دی بنده غواړي بنده نه دی نه غواړي الله نه دی غواړي دغه ځای یم الله دې راکړي چې کوم دی نو وسیله شي غوړي راکړه نو پرونچیني نو ډېر وړل پېښ شوې خو چا نه م غوښتې نه دي خجوره مالتیانو راکړي دي روح افزي 2.5 بوتل بیسن مالتیانو خو جامېګانې مختورونو له نه دي اخیستې ویم الله شته چې دا خوراک مې لوشي دغه ډېره صحیح ښه کتونکو پرون یې چیني موړي دي بوتل یې موړلې دال لوبیا یې موړي دي چڼه که نه او په لومړي ځل دا سودا دي زرانه له چې موږ ورکړي دي د دې پروګرام را روان دی بیا یو ګورې ډېر د ظلم یو ډکه کښاني ده او دا اوس چې کوم دی دا تواله شوه ها کتونکو دغه ستا د وړاندې دغه تقسیمه انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو زمونږ سره اوسئ ضرور هم کومک وکړئ ضرور هم مرسته وکړئ ضرور هم ملاتړ وکړئ دا خلک ډېر زیات ضرورتمند دي 15 روژې مې په نخره نیولې دي په لومړی ځل په روژه کې موږ له داسې اجتماعي سودا راله چې هغې کې ارسو او پرون بس زمونږ دا سودا موږ ته میلو شوه ښه موږ نوي عادت د زکات خیرات موږ په خپل کور صبر کو او د کرې کور د مالک صبر نه کوي کرې ایله کرې او بل پیدا کو او بیا چې دې کهانیو کسي کې بچي تی سار کړي دي جوړ شي او طلاق نه علم 2 بچي دي خوار بشي بیا هم طلاق نه علم خو چې دا پایا په پرده کې بوزي او دارو به م زه کوم جامه بیدار به م زه د یو بل کار به کوم دې لپاره کوم خو چې دا بوزي
دې ته کله یو سړی یادې کله بل یادې کله بل یادې ما یادې دا وي دا پر زړو کې چې یو انسان غلط کار کوي د هغې څه ورغی پوه شوې بس الله دې مدد په دې ګردو لمبر کې کور راوتوي دا وباسي ودي کې کنه دا ښځې دویم واده او دریم واده دا نشي تاسو کولی ودي کې نشي کولی ولې نشي کولی دې له ډوډۍ نشي ورکولی بله بس وکړي هسې وایي او بس باغې دا خفه شوې ده کور یې پرېږده روې شړله که نه هر څه نه نو بس باغې باندې دی به دا مسله جوړه کړه کنه دی بس اورېدل چې واده کوم نو بس کور یې پرېښود بیا وکړه چې وایي واده وکړه نو بچو پسې خپې خو زیاتې تم کې که نه چې هغه وایي زه واده کوم نو تا بچي هم پرېښودله دا ظالمه دي مارونه بوسي دویم ځل د ماره کور واپس راوباسي بس کتونکو خبره داسې ده چې دې ته وایي چې دویم واده کوم نو دی پسې بچي هم پرېښودلی اوس دا یو کال شو بچي نه لیدلی اوس به بچو پسې خفه ده دې ښځو ته زه وایم چې لږ صبر وکړي اسلام اجازت ورکوي یو سړي حقوق ورکولی شي بالکل یې ورکړي اوس هغه کس خو دا دغه وري د دې مور دا موقع به پرې راغی چې دا دې بوځي پایي عزت کړي او د دې د خیال وساتي ډېر مننه خوشحاله اوسئ نو کتونکو دغه سلسله روانه راشه لږه یې ورشه دا جي زموږ سره ډېر خدمتي انسان دی موږ سره ډېر خدمت کوي ملک خیل ښه عمرزو یې ته کونډ یې ها خاوند دې کله وفات شوي کال یو نیم کال یې کېږي څو بچي لري 2 کور دې خپل دی نه ګټه وټه څه ده بس یو بل رال راکړي دغه شانتي چا کره ناست دی د خانانو کونه دی هغې کې کار کوي مور پلار دی شته دی شته دی ها نو جون نه جوړی نه بس بچي مې شته صحیح ده دا والا غوړي صحیح ده دا والا دې خوا راشه ښه تاسو ته کوم دی پرچ خیل څو بچي لري 2 خاوند دې شته نه کله کونډه شوي یو 12 کاله وشو ګټه وټه هم څه ده قسم ده دویم ځل دی د خانانو کور کې کار کوم دلته دویم ځل دی ها ها دغه والې ښه دا ونیسه شاوه کتونکو په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ زموږ سره اوسئ مننه کتونکو څنګه چې موږ دغې خلکو ته غوړي او اوړه ورکړل ورسره چې کوم دی د روزاني حسابه سره دغه سیسټم دی زه دا علیم او چاول چې کوم دی نو دا ورکړی کېږي او دا سلسله چې کومه ده دا دې کې ګوره د کانکولي شته د شالم پکې شته او د 400 پکې شته دي راځه ګلي یو ګوتی ولا بل هم دی له ورکه یو وریجې ولا ورکه راځه راځه ها محمود آباد پکې شته سرور آباد پکې شته دي راځه نو ښه راشه راشه دې خواته تا واغستې یې ها نو ولې نه علي علي راځه دې بیله ورکه دې بیله ورکه راځه راشه ونیسه صبر وکړه ونیسه که نه ښه دې له ورکه دې هغې له ورکه هغې له ځه ځه راځه راځه او راځه دې له هم ورکه دې بلې له هم ورکه دا ولې رېمو هغې له هم ورکه ها کتونکو دغه سلسله وکړه دغه دله هم ورکه علیم هم ورکه او دغه هم وله ورکه دله هم ورکه ها کتونکو زموږ به دویمه مرحله د مانځه نه پس چې کوم دی هغه وي تاسو وینئ ستاسو د وړاندې ډېره مننه